بسم الله الرحمن الرحيم. کجی دې دریو منصوبات خلاصه بوایو. یو الک تیز کا لگا مفعول فيه او له او معه. تیزی کا مفعول فيه کې با صحیح شو تقریبا و مباحث وایو. یو تعریف د مفعول فيه او به تقسیم زمان او مکان په اعتبار سره او به شرط نصب او به څوک تقدیر د فی قبلی څوک نه قبلی څلور او به تفسیر د جهاد د مکان مبهم پنځه شو کنه او څو الفاظ پاغه باندې ورحمل دی اگر چې مکان مبهم نه دی او به باخره کې د فعل حذف مساله وا و مباحث. تعریف المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور. دا اسم تویل کیږي فعل فيه فعل مذکور چې بده کې فعل مذکور شوی وي اور سره ویلو فعل مراد حدث ته او کوي حدث مذکور نه دی. نو موږ ویلو تضمنن مذکور دی په ضمن د فعل کې. دغه فعل کله ملفوظ وي کله مقدر وي کله شبه فعل وي او کله دغه حدث مطابقتا ذکر وي مصدر په صورت کې. ذهن کې د مسله کنه بدا قول کافی مولا ما فعل فيه فعل طول زمان و مکان تشاملو. یو دسی مکان یا زمان نشته چې فعل بکی نی شوی به مذکور سره تی هغه وتل چې هغه کې فعل د مکان زمان سره نوی مذکور. لکه یوم الجمعه یوم طیب دسی دا. البته به شهدت یوم الجمعه والا اعتراضی نقل کړو چې دلته یوم الجمعه اسم دی فعلم پکې شوی دی فعل مذکور شهدتو او به هم مفعول فيه نه دی مفعول به دی. داسې وکانه داغي جواب داو تعریف کې به یو قید لګو المفعول فيه ما فعل فيه فعل مذكور من حيث انه فعل فيه فعل مذكور. دې سیتنا مفعول فيه ورته وایي چې فعل مذکور پکې شوی وي. دلته یوم الجمعه دغه حیثیت نه دی بلکې فعل به واقع شوی دی وقع عليه فعل مذكور دی. به دویم بحث کې د دې دوه اقسام بیان شو. یو ته مفعول فيه زمانی ویلې کیږي او ته مکانی ویلې کیږي. نو من زمان او مکانن کې صاحب د کافی دغه ته اشاره کړي او بیان د مای پکې کړو. نو مفعول فيه مکانی چې مکان وي او فعل مذکور پکې شوی وي او زمانی چې زمان وي فعل مذکور پکې شوی وي. به درېمه مسله د مفعول فيه د نسب مسله و چې نسب بکله ورکو. نه د صاحب د کافی رای دادا که مفعول فيه باندې فی داخل وی مجرور وی مفعول فيه دی که فی داخل وی او که فی نه وی منصوب وی مفعول فيه دی. عام نحات وی کچری فی داخل به بدا جاری مجرور مفعول به جوړیږي دا مفعول فيه نه وی. برحال صاحب د کافی وی چونکه به هر حال مفعول فيه دی نبی به منصوب کلی نو د نصب د باره شرط تقدیر د فی دی. فی به مقدر وی ځکه که فی موجود وی خو مجرور وی. درې مباحث شو. څلورم نمبر وس تقدیر د فی کم صورت کې راځي کم کې نه راځي. نو څلور اقسام موږ جوړ کړیو. تاسو توجه ده لګا یو مکانی مبهم مکانی محدود ویم زمانی مبهم زمانی محدود دریم څلورم. به باقی کی چې کوم زمان مبهم دی چونکه دا د فعل جز دی دا تقدیر د فی قبلی بغیر د فینا فعل بده کې عمل کول شي. لکه مفعول مطلق کې چې کوم
او به زمانی محدود حمل له په زمانی مبهم باندې د جنس په اعتبار سره جنس دوړ یو د زمان توجه ده به مکان مبهم هم حمل له په زمانی مبهم باندې په وصف کې ابهام کې دواړه شریک دي نه دا درې وړه تقدیر دی فی قبلی دی کې مفعول فیه منصوب وي او مکان محدود چې التوا مفعول فیه مجرور وي تقدیر دی فی نه قبلی زکا زمان مبهم باندې نشي حمله دلې نه جنس داغه پشان دی غ زمان دی دا مکان دی او نه وصف هغه مبهم او دا محدود دی تاسو پوه شولې څو بیان وشو څلور پنځم الکه مکان مبهم دا کم دی لګره ته بیان کا نو صاحب د کافی په جهات سته سره دغه تفسیر کړي دي چې هغه امامن خلفن یمینن شمالن فوقن تحتن دی یا د دې په معنی څوک چي دي څو شو پنځه شپږم نمبر څه الفاظ دي چې هغه کې مکان محدود ده هو بهم په مکان مبهم ور حمل دی او تقدیر دی فی بپکی وی باقی کې عند او لدا او د دې دوړو څوک مشابه وی لکه دون او سیوا د په مکان مبهم باندې ور حمل دی دلته هم تقدیر دی فی بی ولی به ور حمل دی هغه کې مبهم دی کوم دی هغه کې مبهم دی کوم دی دیم لفظ د مکان چې دلته بم تقدیر دی فی ویدام په مکان مبهم باندې حمل له ولی به حمل له جی د کثرت استعمال په وجه څنګه چې هغه کثرت استعمال د غشان د مکان لفظ استعمال کثیر دی دی وجه نه پکې خفت تقاضا کوي تقدیر دی فی دی دوا او دریم بعد دخلتو اصح مذهب دا دې چې د دخلتونه پس با تقدیر د فی وی ولی کثرت استعمال لکنه د مکان مبهم پشان علامه جامی بعد دخلتو مفعول فیه وی بدی رد کړي دی وای دا مفعول فیه نه بلکې دا مفعول به وی ذهن کیم دا او څو وجه بیان کړي وی دوا یو وجه دا بیان کړي وا چې ګوره بعد دخلتو چې دسی وایا مفعول فیه ال راضی چې فعل تام شي او دخلتو نه پس چې څوک راضی ترڅو غنی راغلی فعل تام نه دی نو بعد دخلتو چې کم ش راضی هغه د فعل د تام کېدو نه مخ کې راضی حالان کې مفعول فیه ال راضی چې فعل تام بدل ته نه دی تام نو معلومه شو چې بعد دخلتو څوک راضی پاغه فعل تام کیږي هغه مفعول به دی هدا غینه پس چې به څوک راضی هغه به مفعول فیه وي دخلت څنګه دخلت فی الدار دخلت الدار فی البلد دخلت الدار وصف البلد چې د مفعول فیه ځکه دی چې فعل تام شوی دی او پاتې شو الدار د دین مخکې خلاف فعل نه دی تام نو څنګه مفعول فیه جوړه څو مباحث شو یو وجه بلا دویم وجه دا ده که ستاسو ذهن کی وما یؤید ذلک سره بیان کړی و کم فعل چې مکان خاص ته منصوب وي هغه دا چې دغه فعل دی مکان خاص کې واقع وي کم فعل چې مکان خاص ته منصوب وي یعنی دغه فعل دی مکان خاص کې واقع وي نو به حکم دا وي چې دغه فعل منصوب کېدل د یو مکان تمشي چې عام وي د خاص مکان تم شامل او غیر ته د مفعول فیه د بار شرط دی تصور رسیدلی مفعول فیه چې کله چې مکان مفعول فیه جوړیږي هغه د بار شرط دا دی کچری دا خاصو او فعل پکې واقع او فعل ورته منصوب نو به د یو عام فعل چې هغه دې تم شامل وي د خاص مکان ته او غیر تم وي نو فعل هغه ته منصوب کېم صحیح وي تاسو پوهیږئ حالان کې دخلت الدار چې ده کنه دلته کدا دار ته مفعول فیه کی نبی دې کې چې کوم مکان عام دی چې هغه خار دی نبی چې هغه ته دخلتو منصوب کی نبی معنا نه صحیح کیږي حالان کې مفعول فیه د پر ضروری وجه صحیح کېدلې
لکه یو سړی بخار کې دی وایي دخلت بلده صحیح کېږي او خدای پکې څنګه ور داخل شو دخول مخکې څه غواړي نو موږ ویلي اول بیا را خارجې بیا به ور داخلې نو بیا به وایي چې هلکه کار وشو دا به هدایه کې راشي ښه یو سړي ویل که ښځه مې وتې کړه نو ښځه را باندې طلاقه نو چې ور داخلې کو نو طلاقه ده که نه ده طلاقه خو شوه خو اوس تقلارې پکې دی ده باندې ښځه طلاقه ده وتې کوي نو حد به جاري کېږي که نه دا وتې حلاله ده که حرامه ده امام یوسف صاحب وایي دوام لره حکم د ابتدا دی دا ډېر وخت چې پکې کښې نو بس دا نوې وتې ده لہذا دا سړی والو لایق دی حد ځکه نه جاري کوم مکان یو دی فعل یو حسابېږي ورکېږي خو وتې حرامه ده امام محمد رحمه الله وایي نه جي دخول اول خروج غواړي را باري کې بیا وردننه کې بیا هدایه کې مسله ده نو ځکه هم داسې ویل که مخکې راځې چرسدوالو خبره اوم بحث کې هلکه کله د مفعول فيه فعل حذفېږي نو بیا کله جوازن وي او کله وجوبن وي یعنی عامل د نصب کله محذوف وي نو که چېرې صرف قرینه موجود وي حذف کولی شي جوازن او که صد مسد هم موجود وي نو بیا به وجوبن وي اول لپاره مثال یو سړی تا ته وایي متا سرته کله تللی وي ته ورته وایي یوم الجمعه معنا سرت یوم الجمعه او دویم صورت که چېرې صد مسد راغلی یعنی دا کوم فعل حذف دی د داغي تفسیر رستونی فعل کړی علی شدید تفسیر صورت جوړ شوی اسم وی مفعول فيه رستو فعل راغلی دوا او دی فعل اعراض کړی دغه اسم نه په عمل کولو کې درې ځکه چې دریم د دین اعراض کړی ځکه په ضمیر یا په متعلق کې عمل کړی او څلورم که دغه معنی لري کې عمل کول شي قسم کړی وي که نه نو د هغې لپاره مثال یوم الجمعة سرتو کمی یوم الجمعة صمت فيه دا باس ختم شو و مباحثم ذکر کړه به مفعول له کی تعریف د مفعول له بکوایا یو دو اقسام به بیان وجودی او حصولی دوا او دریم د زجاج اختلاف ذکر کو او څلورم شرط د نسب به بیانو او پنځم نمبر تقدیر د لام د باره چې کوم شرایط دي صحیح ده کنه تقدیر د لام د باره چې کوم شرایط دي دغه بیان وکړو نو پنځه مباحث بشي یو هفته وکنه و اول کې پوره شو هفته کې و ورځي او ورځي پنځه منځونه نو بس پنځه شو سیده کنه ده راځي ورلا مفعول له تعریف هو ما دا فعل اسم تویل کیږي یو جز فعل لاجله فعل چې د وجنه د دې د حصول لپاره فعل شوی فعل مذکور فعل لاجله فعل مذکور چې فعل شوی وي د دې د وجود یا د حصول لپاره کم فعل مذکور نو دوا اجزاء په تعریف کې دي خجی او به یو مسئله ذکر کړی و دا فعل مذکور ملفوظان هم کېدلی شي حقیقتا ملفوظ وي او کله کله حکمن وي یعنی مقدر شي لکه یو سړی درته وایي لما ضربت زیدا ته ورته جواب کې ووایې تأدیبا خجی فعل مذکور سره د چا نه احتراز رالی اعجبني التأدیب نه تأدیب ته وګورئ دا مفعول له نه دی ځکه فعل مذکور لاجله نه دی شوی که نه نو که بیا څوک اعتراض وکړي فعل مذکور خو شته که نه کومه دی وایي چې ضربت زیدن کې ضربت دی که نه نو بهی دلته ورسره نشته دی اعجبني التأدیب که ورسره ضربت شته د چا د وجې نه چې ادب راځي وایي زه به دروغ یم چې به ورسره که نه ضربته تأدیبا هلته وګوره که نه ضربته سره تأدیبا هم شته بهی هلته شته دلته خو نشته او دا معرفه ده هغه نکره ده داسې بیزې قیسې مه کوه ښه نو دا بل مثال سره به څه کې اعجبني التأدیب الذي ضربت لاجله دلته خو ورسره فعل شته دی ښه صفحه هم دې مثال کې شته دی نو جواب به یې موږ هغه فعل یادوو چې دا یې معمول وي هسې بیزې فعلونه پکې مه راوباسه اگر که جواب یې په اللهم سره کړی و
یا الله خیر کی. حجی تعریب نه معلومه شو. دویم باس مفعول له دوا اقسام دي، یو وجودی او بل تحصیلی. مفعول له وجودی هغې ته ویل کېږي چې دا د اول موجود وي او بیا د هغې د وجې نه فعل وشي. دلته مفعول له په معنی د علت وي، لکه قعدت عن الحرب جبن مخکې نه موجود و. دویم نمبر تحصیلی چې مفعول له د حصول دپاره فعل وشي. ضربته تأدیبا دپاره ضربته وشو، دې ته ویلی کېږي مفعول له بمعنی علت. تاسو ورسېدلی که نه الټه مې ویل؟ دې حکمت ویما، مخکې ته مې علت ویلو. ضربته تأدیبا دلته ادب چې دی د حکمت دی د ضربته. دوه دریم بحث کې د زجاج اختلاف دی، هغه وایي مفعول له پکې نه منما. نو مثالونو سره څه کې وایي دا مفعول مطلق تاړه، ولکه مفعول مطلق خو مخکینی فعل په ده باندې مشتمل وي د قبیلې د اشتمال لکل نه په جز. ضربت تأدیبا کې کم دی، یا قعدت عن الحرب جبنن کې قعدتو په جبنن، او ضربته تأدیبا کې ضربتو په تأدیبا خو نه دی مشتمل. وایي تاویل کو که نه معنی به داسې شي ضربته تأدیبا ادبته بالضرب تأدیبا، او دا بل مثال قعدت عن الحرب جبنن جبنت في القعود عن الحرب جبنن. اګه دومره وګدې نه یو خو نه داسې ووایه ضربته ضرب تأدیب مضاف پټ دی. قعدت قعود جبنن موږ ورته وایو بهی دا کیسې مه کوه ښه چې تاویل باندې یو شی بل جوړ شي که نه. دې مطلب دا نه دا کوم کې د تاویل وکړو دا ختم شو د دنیا نه او بس ټول عمر لا غبل شو. لکه خلک خو په حال کې تاویل کوي ضرب ته جوړوي، چا مونه ویل چې حال نشته دنیا کې او ضرب شته. تاسو پوهېږئ. درې څلورم شرط د نسب بیان کا. دلته صاحب د کافي رای دا ده که نسب وي او کلام حرف جر وي او مفعول له او مجرور وي اسم دواړو صورتونو کې مفعول له دی. عام نحات وي چې نه جي چې کله لام و به مفعول له نه دی، ها چې کله لام نو منصوب به مفعول له وي. بهرحال صاحب د کافي وي شرط د نسب د باره تقدیر د لام دی، لام به پکې مقدر وي ځکه کلام سبا ذکر وي بیا خو به مجرور وي. د لام تذکره ځکه وکړله د تقدیر لام چې لام په علت په معنی کې مشهور دی، نو که حذف وي ذهن هغې طرف ته ځي، نو ځکه تقدیر په مسله کې د لام بیان وکړو. پاتې شو نور کوم حروف د علت دپاره راځي هغې کې به حذف قیسې نه راځي، ځکه که هغه د حذف کو به د چا ذهن هلته نه ځي، متبادر ذهن نه وي. نور کوم کوم دی هغه مین دی با ده فی دی درې دغه دي. خاشعا متصدعا من خشية الله فبظلم من الذين إن امرأة دخلت الدار في هرة. وبرسيدلي تو مباحث شو څلور مباحث شو. پنځم بحث که یو اعتراض دی به مرسله ذکر وکړو. پنځم بس نه مخکې دغه اعتراض ذکر که ځکه صاحب د جامع په پوره دوه درې لیکلي نیولي دي. وانما يجوز حذفها ویل وانما يجوز به ویلې وې او ډایرکټ به تقدیر اللام تضمیر راځي شوی به فاعل جوړ شوی معنی بداوي. يجوز جایز دی تقدیر د لام راتلون کې درې شرایطو سره. نو موږ وایي که دغه شان د کړه لانجه جوړېږي ځکه د تقدیر معنی د حذف کول د لفظ نه او په نیت کې باقي پرېښودل، نو دو شي نه شو. د لفظ نه حذف کول یو دا خلاف اصل دی، نیت کې باقي پرېښودل دوه دا موافق الاصل دی. او شرایط چې څوک بیانوي د خلاف الاصل لپاره بیانوي، موافق الاصل لپاره نه. نو که یجوز کو تقدیر د لام ته کو نو شرایط به د دواړو دپاره شي. دا درې شرایط د موافق د مخالف اصل لپاره هم دي چې لام حذف دی، موافق الاصل لپاره هم دي چې په بقای بنیت کې را حالانکه موافق الاصل لپاره شرایط نه وي ځکه ویل و انما يجوز حذفها. بهرحال څه بیان وشو څلور. پنځم حذف دپاره پنځه شرایط دي اوسې وایو داسې ده که نه
څو شرایط دي؟ درې. ته څه ویل خدای دې غره موږ ته ګورو درې نه پنځه جوړ کړه د څنګه قبل ته موږ تل زیتی نه کو نه درې شرایط کم دي دا مفعول له هو فعل بمعنى اثر بوي عين بنوي نجئتك للسمن کی تقدیر دلام نشي کوله دویم لفاعل فعل المعلل به دا مفعول له او دا فعل معلل به فاعل بمتحد ويوبوي نجئتك لمجيئك اياي کی تقدیر دلام نشي کوله او څه شو دوا او دریم وجود ته دواړو به یو وي وجود معنا مکان یا زمان کې به دواړه یو وي تاسو په دې پوه شولئ لہذا که مکان زمان کې یو نو لکه مثال اکرمتک اليوم لوعدي بذلك امسی زمانه بدل ده نو بدغه صورتونه کې به تقدیر دلام وی انا تقدیر دلام بنی بلکې لام به ذکر کوم به زمانه یو وی د دې درې صورتو کې ذهن کې می دا معلومه جمی بیان کړی دا څنګه بریدو کله د مفعول له او د فعل معلل به زمانه یو وی بالکل ضربته تأدیبا او کله مفعول له زمانه چی د فعل زمانه جزئی قعدت عن الحرب جبنا زمانه چې د قعدت جز ده او کله د فعل د زمانه د مفعول له زمانه جزوی دا غیر لپاره مثال ذکر کړو شهدت الحرب ایقاعا للصلح نو شهدت عام دی ایقاعا للصلح دا پکې جز دی مفعول له ولا زمانه پنځه برابر شو المفعول معه دغه بر دي د المفعول معه تحقیق ذکر کو یو به تعریف کو دوا او دریم نمبر د دې مفعول معه اقسام به ذکر کو فعل دو قسم لري او اقسامي څلور جوړ اعراب په اعتبار سره څلور اقسام جوړيږي نو درې مباحث به ذکر کوم نو وخت شي ورته مفعول معه کی اول بحث الک الف لام بکی بمانه د الذی دی اسم فاعل اسم مفعول باندې چې الف لام راشي نو به بمانه د الذی وی مفعول چونکه فعل مجهول نه جوړ لینو بمانه د فاعل دی الذی فاعل او معه د دې معنی د لمصاحبته د مفعول معه مصاحب دی د فاعل سره مصاحب دی په صدور د فعل کې د فاعل نه مفعول به سره مصاحب دی په وقوع د فعل کې په مفعول به باندې تاسو پوه شئ به معه چې دی دا مال مسمى فاعله دی ځکه دې ته د فعل مجهول نسبت شوی چاته چې نسبت وشي نو بس بیغه مفعول معلوم يسمى فاعله وینو لکه څنګه چې مفعول به کی او فيه او له کې د جاری مجرور مفعول معلوم يسمى فاعله تاسو توجه ده لګه پرې پیدا نه درکې سي ورس په قضا کول نه پکار به پوهیږي کنه خجی نبی سوال دا دی چې لکه معه کی هو ضرب د لازم النسب ده او تا مفعول معلوم يسمى فاعله جوړ کو او مرفوعات نه رفع باور کې وسبت کې یا برف ورکه نو لازم النسب کې نسب لري کول دی جایز نه ده او یا لازم النسب منی به هرب نشه ورکول مرفوعات نه څنګه شو او که دواړه کار کوم دواړه دی پلارم نشي کولای استعمال د نقیزین هم ممتنع ذاتی دا الله پاک په څوک مکلف هم نه جوړو معتزله او سره به کې مرګري دا څه قصه ده څوک به مکلف کینا خجی نو به دو عذر بیان کړی یو دا چې مړه بس هندو چې ده کنه د یار د پاره خوخه فړلې دي من بدل لازم النسب د پاره قبول کو نسب بكم مفعول معلوم مسمى فاعله باندې مجبوری ده نو نن یو جانان بس ته وي دسی ده کنه بس عذر دی بای نسب ورکو مفعول معلوم مسمى فاعله هو به کو ولی عذر ده کنه یار نور ولی څه واړي خبره ختمه او دویمه وجه ولا چا بیان کړی دا چې دسی به وکړو چې دې کې با مفعول معلوم يسمى فاعله د پر ضمیر بنو چاته راځي چې مرجع ولا بکار دی وایي دغه فعل کې چې کوم مصدر دغه د راځي شي کنه وقد حيل بين العير والنزوان کې چې دالو بشوي او معه به خپل ځوان دی مفعول فيه پاتې شي ضرب نسب به کجی دا وشو نو سره ته تعریف وکا دویم بحث
هغه اسم ته ویل کېږي یو جز مذکور بعد الواو و نه پس ذکر وي دو جزء او دریم جز و په معنی د معوي علامه جامع وی دریم جز لمصاحبته معمول فعل دریم جز دا دی چې و نه پس به ذکر وي چې دا مفعول معه به مصاحب وي د فعل د معمول یعنی د فاعل سره په صدور د فعل کې او یا د مفعول به سره په وقوع د فعل کې تاسو پوه شولئ بفعل عام دې کې لفظا ذکر وي استوى الماء والخشبة كفاك وزيدا او فعل معنوي معنی دا سی فعل وی چې د لفظ نه عقلا معلومیږي ما لزید و عمر ما تصنع چې دی څو مباحث شو درې وشو ښه څلورم فعل دو قسم کېدی شي لفظي او معنوي مخکې نه معلومه شوه نو مفعول معه د اعراب په اعتبار سره څلور قسمه جوړېدلی شي دا څو مباحث بحث شو دریم بحث شو دریم څنګه اقسام کوم نشته بس تعریف اول تحقیق او به تعریف او وساره خبر را الاقسام وک شي فعل لفظي او معنوي دریم بحث دی مفعول معه د اعراب په اعتبار سره څلور قسمه توجه جی کشر فعل لفظي او عطب جایز نو عطب هم کول شي معطوف علی اعراب ورکی بعد الواو له او منصوب موای مفعول معه په وجه دویم فعل لفظي دی او عطب دا غول لپاره مثال جئت انا وزید وزیدا دویم فعل لفظي دی عطب جایز نه دی نو وس بصر مفعول معه جوړو کنه بعد الواو بل ذکر نکیږي لکه جئت وزیدا لریکا څو شو دوا دریم فعل معنوي دی او عطب جائز دی نو به اصل جائز دی یعنی عطب کول او عاملی لفظي جوړول او مفعول معه چونکه فی عامل معنوي دی هغه به جائز نه وي تعین العطف مثال سره مال زید و عمر او څلورم عامل معنوي او عطب نو جائز به مجبوری د مفعول معه به جوړ کو لك ما لك وزيدا وما شانك وعمرا دلته عطب نه دی جائز وزيدا کامل نشاطب کوله ځکه یا عدد حرف جر به اسم ظاهر باندې نه د شوی نو په ضمیر مجرور متصل باندې نشاطب کوله د غشن وما شانك وعمرا کوم دی ورسره مانم ورانی کی معنی دادا ستا او د عمر شان څنګه دی به معنی شستا شان او د عمر ذات څنګه دی خجیدا ما معنی څه دا ویل ان المعنى ذکر معنی د ما چې دا ما تصنعو دا ما شانك وزيد ما تصنع وزيدا ما لك وزيدا ما تصنع وزيدا معنی ما لزيد وعمر ما يصنع زيد وعمر ورسید لپی بس